نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده ځکه چې نن 1 محرم دی او ورسره د جمعې ورځ هم ده. محرم میاشت ډېره زیاته د فضیلت او ډېره زیاته د قدر میاشت ده. ورسره محترمو د جمعې مبارک ورځ ده. نو څوک چې په دې ورځ باندې دا وظیفه وکړي الله پاک به د انسان تمام حاجات پوره کړي. الله پاک به د انسان تمام مشکلات ختم کړي. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د جمعې د مانځه نه بعد ده چې کله تاسو د جمعې لمونځ وکئ او د هغې نه بعد محترمو دا وظیفه دا شروع کئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. الله پاک به ستاسو هر قسمه مشکل دا به ختم کړي. محترم مسلمانانو خویندورونو کو د رشتې مسله وي دغه رنګې د پیسو مسله وي د روزګار مسله وي ناممکن حاجات دیره پوره کیږي نه ناممکن مشکلات دی ختمیږي نه او 24 غنټې تاله پر مزغو درد کړی دی انشاءالله العزیز الله پاک به دغه تمام مسلې دا محترم ختموي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته ناشنا نه ډېره زیاته محترمه مختصره وظیفه ده. په دې مختصره وظیفه کې تاسو خپل حاجات د خپل رب نه دا غوښتلی شئ. په دې مختصره وظیفه کې خپل مشکلات په خپل رب باندې حل کولی شئ. ستاسو رب به دغه مشکلات انشاءالله العزیز دا به حل کوي. دغه رنګ محترمو د کاروبار دپاره مو وظیفه کولی شئ د روزګار دپاره هم کولی شئ او دغه رنګې په دنیا کې پرسکونه ژوند غواړئ انشاءالله العزیز وظیفه شروع کړئ مکمل یقین سره مکمل دهان او توجه سره الله پاک به ستاسو هر قسم امداد دا به وکړي. محترم مسلمانانو څومره چې مضایب دي د زړه نه پکار دي ځکه د هغې تعلق د زړه سره دی د روحانیت سره دی. ګناه محترمو دا پرېښودل پکار دی. د قرآن مجید تلاوت دا ورسره شروع کول پکار دی. ورسره 5 وخته لمونځ جمع کول پکار دی. زموږ ورونه اکثر داسې وي یا خویندې داسې وي چې ذکر مکر کوي خو لمونځ دا به اشلاق هم نه ولي ذکر کوي وظیفه کوي دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت نه کوي چې نه کوي نو ستا په زړه کې به نور د ایمان نه وي خو چې کله ته دې سره دا نور څونه چې منځونه دي دغه رنګې د قرآن مجید تلاوت دی نور ذکر اذکار دي دغه رنګې د عالمانو سره کېناستل د محترمو دیني محفلونو کې کېناستل دي نو چې دې کې محترمه موږ شریک کېږو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو هر قسم مسله محترمه ختموي. د نیکانو خلکو مجلس کې کېناستل د نیکانو خلکو خبرې اورېدل دا محترمو د خیر نه حالي نه دي او نن سبا دور داسې راغلی چې د نیکانو خلکې خبرې دا حل نه اوري. که موږ له فیسبوک باندې محل راځي تلاوت یا بیان راځي یا ذکر راځي ما سره یو کړستی وسو ایستې مه به راواړو دغه رنګې په یوټیوب باندې موږ سرچ کوو او موږ له محل ذکر رالی یا تلاوت رالی دومره زره واړو دومره زر چې مطلب دا موږ بسم الله دم پرېږدو. محترمو کوشش کول پکار دی چې اسلامي څومره کنټینټ دی دا کتل پکار دی. غیر کوشش کوي چې دا هر محترمو هلکه کوشش کوي چې دا ختم کړي. موږ به کوشش کوو چې دا سیوا کړو ځکه موږ مسلمانان یو او د مسلمانانو کار دی چې د نیکۍ کار دا سیوا کوي دا کمی نه. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه داسې ده چې کوم سړی د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه نه بعد 3 پیرې سورت یاسین وایي مخکې وروسته د هغې نه 3 پیرې درود شریف وایي او بیا د هغې نه بعد لاسونه اوچت نو څومره د انسان ارمانونه دي الله پاک نه وغواړي دغه ارمان به پوره کېږي. څومره امیدونه دي د الله پاک نه وغواړي دا پوره کېږي. څومره حاجات دي الله پاک نه وغواړي دا پوره کېږي. څومره مشکلات دي څومره داسې حالات دي چې انسان باقي ژوند نشي تېرولی دغه سوره یاسین 3 پیرې ووایه او انشاءالله الله پاک به ستا کار کوي ځکه سوره یاسین محترمو د قرآن مجید زړه دی او زړه بادشاهي په دې کې چې کومه خبره راشي دا منظورېږي
تاسو کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ کله د جمعې په ورځ تاسو لمونځ وکړئ سنت هر څه نه فارغه شئ بیا ځان یو ځای کې کښېنه او 3 پېرې ووایه او دعا وکړه توکل په الله پاک ساته انشاءالله الله پاک به ستا هر قسم مسله دا به ختموي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته